اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مرګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده په سکرین باندې به تاسو ته پته لګېدلې وي نن په شب قدر علیمزو کې موجود ما او د ډېر خوږ رور پښتون رور او د نډر رور سره عادل حلیمزی سره موجود یو. عادل بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمران بھائی په خیر ټیک ټاک. مرګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده عادل بھائی د سیاست حواله سره د عادل بھائی د سټرګل حواله سره د علاقې لپاره سوګالۍ راوړو حواله سره د دې ډېر سټرګل دی په هغې باندې به خبرې کوو. عادل بھائی دا راته ووایه چې ژوند څنګه تېرېږي؟ بالکل عمران بھائی بس ژوند روان دی. ستاسو دعاګانې دي د یار دوست دعاګانې دي د هغوی نیک خواهشات دي ښه فرست کلاس د الله نه احسانمن دي په دې ټایم. عادل بھائی زه بس تاسو سره ډېر په منځ کې نه راځم. د سیاست آغاز تاسو څنګه وشولو؟ بیا شب قدر کې بانی او د 400 په بانی سیاستدانانو کې او کمومره سیاستدانانو کې ستاسو نوم دی او دا داسې کسانو هم اکسپټ کړی دا چې هغه د نورو پارټو سره تعلق لري چې عادل حلیمزی واحد یو داسې کس دی چې د شب قدر په حدودو کې دی د پارټۍ بنیاد مې او دی کارم کړی او کارکنان هم پیدا کړي. دا ټوله خبر را سره وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. عمران بھائی ستاسو ډېره مننه چې زمونږ جونګړې ته راغلی غریبخانې ته راغلی. عمران بھائی داسې ده چې څنګه تاسو سوال وکړو چې د پاکستان تحریک انصاف تاسو جایننګ یا مطلب سٹارټ کله واغسته. زما د ډېر کم عمرۍ نه سوشل اکټیویټیز کې به ما حصه اخیسته. هغې سره مې ډېر زیات شوق و. بیا د ملګرو په وساطت باندې موږ یو پولیټیکلی پلیټفارم ته رالو چې د هغې نوم پاکستان تحریک انصاف دی. ډېر تقریبا که زه تاسو ته ویم تحصیل د صدارت نواله د ضلع 400 د یوت صدارت د تحصیل شب قدر د یوت صدارت او بیا د ریجن ایډیشنل جرنل سیکرټري بیا د صوبې جرنل سیکرټري او اوس موجوده د مدر پارټۍ جرنل سیکرټري او د هغې نه علاوه د یوت وینګ د پېښور ریجن د کوارډینیشن کمیټۍ د هغې ممبر یم. تاسو سوال مخکې چې کوم وکړو د هغې دا یو وړوکی شان ما تاسو ته کلیپ درکړم. په ژوند کې او په دنیا کې مطلب یو سیزم امپاسیبل نه دی، هر څه پاسیبل دي. خو د څنګه چې خان صاحب یو خبره کوي چې پاکستان تحریک انصاف دا په جسټس هیومینټي سیلف اسټیم باندې هر کار کیږي چې سړی د زړه نه کوشش کوي. کله به چې موږ مطلب دلته اکټیویټیز کولل هغه ټایم کې پاکستان تحریک انصاف دومره نه و. بیا موږ سملګري موږ اکټیویټیز شروع کړل، ممبرشپ هم شروع کړې، ډور ټو ډور کمپین هم وکړو. بیا په هغه ټینور کې تقریبا د نن نه 12-13 سال مخکې موجوده چې زمونږ کم وفاقي وزیر دی مواصلات او پوسټل سروس مراد سید صاحب هغه موږ راوستی و دلته په تقریبا 12-14 کاله مخکې دلته موږ یو ایونټ کړو په شب قدر بازار کې وه حلبرداري وه. د هغه سیز نه د الله تعالی په رحم سره او د ملګرو په منډې سره او د هغوی په دن رات سټرګل سره په دې کې مطلب که زه تاسو نومونه یاد کړم په دې کې موږ سره ډېر ګڼ ملګري په دې اکټیویټیز کې به حصه اخیسته. په دې شب قدر بازار کې به موږ ممبر سازۍ کولې. د هغې نه علاوه دلته سټوډنټ پالیټکس داسې زیات نه و. سټوډنټ پالیټکس کې به هم موږ سره په هغه ټایم کې اخونزاده حسین احمد چې کوم هغه د انصاف سټوډنټ فیډریشن صوبایي صدر و. منګه چې کله مطلب د کالج ته ور انټر کېدو د ملګرو دپاره هم خبرې اترې به کولې او دا یو سیاسي پلیټفارم او مطلب سټوډنټ پالیټکس موږ راوچتول. د هغې دپاره موږ سره ډېرو ملګرو هلې ځلې کړي. ما تاسو ته نومونه واخیستل. په دې کې موجوده چې کوم په باني ارکانو کې راځي مراد سعید صاحب دی، بیا د هغه نه علاوه مینه خان افریدی صاحب دی. زمونږ داسې نور ډېر ګڼ ملګري دي. دلته به موږ دا اکټیویټیز کول او پس د هغې نه الله تعالی د لاهور د جلسې نه پس لاهور ته موږ تلي وو، ښه ګڼ ملګري تلي وو. الله دې وبخي. په هغې کې زمونږ ارشد رورو، زمونږ مطلب ارشاد ایډوکیټ رورو، دا ټول ګڼ شمېر نجات مومندو، دا ټول موږ ډېر ګڼ شمېر ملګري په هغه ټایم کې را یو ځای شو، لاهور ته لاړو. د لاهور د ایونټ نه پس هلته چې کومه په مینار پاکستان کې جلسه وشوه په هغې کې تقریبا پاکستان تحریک انصاف دا د
وطن ګوټ ته او مطلب انټرنیشنلی بار کمیونټیز چې زمونږ پاکستانی کمیونټیز دي سعودي عرب کې شو یا قطر کویت دوبۍ ګلف کنټریز کې یا داسې مطلب خلکو دا سیزه د دې ځوانانو له کبله دغه خلکو ته کور ته ورسېد او یو سړي ته د خان ویژن هم ظاهره شو. به د هغې نه پس وزیرستان چې کوم مارچ و هغې کې موږ عیسا اخیستې وه. نیټو سپلای لاین دې ځای کې په حیات آباد کې چې بند و په هغې کې موږ او زموږ ملګرو عیسا اخیستې وه. د هغې نه علاوه د ډرون اټیکس خلاف چې کوم مارچ و مطلب دا نن سبا چې کوم مرج ډسټرکټس دي په دې کې موږ ملګرو سره عیسا اخیستې وه. د هغې نه علاوه که داسې په پنجاب سایډ ته به کوم اکټیویټیز کېدل نو زمونږ دا کوم ملګري چې موږ تاسو ته یاد کړل دا ټول ملګري به موږ سره شانه بشانه ولاړو. د خان ویژن او د خان نظریه دا به خلکو ته خو دغه حساب یو مهنت دی یو سلسله ده روانه ده انشاءالله تا حیات به یو موږ سټارټ د پاکستان تحریک انصاف نه اخیستی دی سټارټ هم د انصاف سټوډنټ فیډریشن او انصاف یوث وینګ نه اخیستی دی دلته اکټیویشن کړی دی موټیویشن هم کړی دی ملګري هم را پیدا کړي دي او هغه ملګري د الله تعالی په فضل و کرم سره او د یار دوست په دعا سره انشاءالله هغه نن سبا څوک په پروینشل اسمبلی کې دي او څوک شکر الحمدلله په فیډرل مطلب نیشنل اسمبلی کې دي او په خو عهدو باندې دي. دغه مرهونی منت دی د دې سټرګل او دغه مطلب زموږ د ملګرو چې کوم اکټیویټیز په شریکه باندې الله تعالی هغې ته یو وجود ورکړو. نن زموږ او ستاسو مخې ته الحمدلله خان صاحب پرایم منسټر دی د پاکستان او موږ فالو کوو د خیره اوسو. مرګرو څنګه چې د دې خبرې زه ګوایم چې یو مشر یو ورځ ویلې چې په شب قدر تحصیل کې یو عادل لیمزی و هغه د سنټ امیدوار هم دی زه نوم اخیستل نه غواړم. هغې دا خبره وکړله چې عادل لیمزی واحد یو داسې شخصیت دی چې په شب قدر کې د جنډې لګولو څوک نو عادل لیمزی به ځان سره هلکان موجود کړي او هغې به ټول دا کار کولو. عادل لیمزی د دې هغې د پیپل پارټۍ سره تعلق دی او هغې دا خبره کړې وه او سینیر سیاستدان دی هغې دا خبره اکسپټ کړې وه. عادل صاحب دا راته ووایي چې د علاقې حوالې سره نن سبا کم کارونه روان دي او د ایم این اے صاحب حوالې سره دا خبره علاقه چې کومه ده مطلب دی باندې تقریبا 45 سال یا د دې نه لږ بګ زیات ډیرو خلکو حکمرانی کړي. دلته ان پی حکمرانی کړي ده دلته پیپلز پارټۍ شیرپاو ګروپ هغې موجوده چې کوم مطلب قومي وطن پارټي ده هغې دلته حکمرانی کړي ده. جمعیت علماء اسلام دلته حکمرانی کړي ده. څوک هم چې راغلي دي په دې خاوره باندې په دې علاقه باندې دلته صرف سیاست شوی دی. موجوده چې کوم حالات دي دلته نو الحمدلله زه د پاکستان تحریک انصاف لیډرشپ د پاکستان تحریک انصاف ایم این ایز د پاکستان تحریک انصاف ایم پی اے هغوی شب قدر خلکو ته وښوده. موږ به په نن دور کې یو خبره وکړو چې مطلب موږ په 21وي صدۍ کې داخل شوي په دې ټایم کې هم تقریبا په ډیرو علاقو کې ما تاسو ته ذکر مخکې وکړو چې په دې باندې صرف او صرف پالیټکس شوی دی دلته خدمت نه دی شوی ولې چې خدمت نوم دی د پاکستان تحریک انصاف او په دې علاقه باندې موجوده حالاتو کې که زه تاسو ته ذکر وکړم تقریبا 450 کیلومتر ګیس پیپ لاین دا دلته منظور شوی دی. د هغې نه علاوه که زه تاسو ته ووایم دلته فیډرې بجلی چې کومې فیډرې دي هغه یې مې صاحب منظور کړي دي. دویم نمبر خبره دا ده دلته پاور ترانسفارمر چې کومه دي هغه منظور شوی دی. هغه د فیډرې چې کومه دي دا دغه کېږي انرژایز کېږي. داسې که تاسو سینیټیشن ته وګورئ لارو کوڅو پخوالي ته وګورئ د ایریګیشن په مد کې که تاسو وګورئ په چینلز باندې کار شروع دي. مدرسې چې زمونږ او جوماتونه چې کوم تناسب دی الحمدلله په هغې باندې تقریبا په سونو عدد کې د هغې سولرایزیشن وشو. د هغې نه علاوه تاسو بل په شب قدر کې کتی شئ ریسکیو 1112 ایمرجنسي د پاره چې مطلب زمونږ کم ټیمز پکارو هغه الحمدلله اویلیبل شو. تعلیمي میدان کې که تاسو وګورئ ډیګري کالج بل منظور شو. د هغې نه علاوه کامرس کا ټیکنیکل کالج دلته منظور شو. د کامرس کالج د پاره
تګو دوړ جوړ دی. د هغې نه علاوه 2 سایټس دي دلته، یو په تحصیل شب قدر کې دی، یو په تحصیل تنګي کې دی. په هغې دپاره تقریبا د سایټ دغه شوی دی، یونیورسټۍ کیمپس په یو دلته راځي. دا ټول د پاکستان تحریک انصاف مرهون منت دی. د هغې نه علاوه په دې ټایم کې چې کومه دی مطلب موږ چې څه شي ته سسته انصاف یا څه شي ته سسته ورسېدل وي، نو که تاسو مطلب ستاسو د میډیا په وساطت باندې د پاکستان تحریک انصاف MNAs یا MPS چې کومه دی دا خان خوانین نه دي. د پاکستان تحریک انصاف چې څومره لیډرشپ دی هغه که های لیول دی او که میډل لیول دی، مطلب که زه وایم صوبې سره کوم تعلق ساتي یا مرکز سره کوم تعلق ساتي، همدغه خلک چې کومه دی هغه د عوامو خادمان دي. مخکې خو جاګیردارانه نظام خان خوانینو، مطلب ستا هغوی ته ایکسیز نو یا ته ورسېدی نه شوې، کوم تپوس به ترې کوو د هغه به ځان دپاره کسان کېنولي، ستا ډیلینګ به هغه څه کېده. خو الحمدلله پاکستان تحریک انصاف چې هغه کوم سیاست دی، هغه کومه مینیفیسټو وه د خان صاحب او د قائد نه چې کوم قائد نه چې وروسته کوم لیډر موږ ته میلاو شوی دی، که زه ووایم الله تعالی دې وطن ته 2 لیډرز ورکړي، یو د قائد اعظم نه پس ذوالفقار علي بټو باچا خان دا یو لیډر و. دریم نمبر چې کومه دی که زه ووایم د مسلم امه لیډر چې کومه دی هغه صرف او صرف عمران خان دی. او د هغې وجه دا ده چې دا کوم خلک تللی دی په UN کې ولاړ دی یا داسې نورو ځایونو کې ولاړ دی، صرف او صرف دا د پرچی والا کار شوی دی. ستا یو بولډ وزیر اعظم دی. لکه بعضې دا خبرې موږ منو چې دا خلک وایي چې دلته ګراني ده دغه دا د انټرنیشنل لکه د الله تعالی د طرف نه دا یو دغه راغلی و چې په هغې کې کرونا وبا راله. ضروري خبره دا ده زموږ معیشت د مخکې نه کمزوری دی. ضروري خبره ده موږ سره هغه ایونټس نشته دی چې کوم مطلب په سیز باندې وطن اوچتېږي. خو موږ دا ضرور ویلی شو چې الله تعالی دې ملک ته یو صحیح حکمران ورکړی دی، یو ایمانداره لیډر یې ورکړی دی، او هغه به انشاءالله د خپل وطن دپاره، د خپل ولس دپاره، د خپل پاکستاني قوم دپاره هېڅکله د خرڅ سودا نه کوي. دا وطن به انشاءالله العزیز، دا ملک به انشاءالله العزیز اوچتېږي. که زه دې سره مطلب یو ټیکنیلیټیز تاسو ته بیان کوم، د سپورټس په میدان نه وایم، موږ ټول یو پاکستانیان کې MP ده که پیپلز پارټي ده که جمعیت دی، خو لکه مخکې په دې وطن کې به چې کوم پرایم منسټر و ستا سیاست ستا کیل کود چې کومه دی دا هم د سیاست ښکار و. اوس لکه زه پرون تاسو ته وایم موږ ګاونډي ملک نه بله ورځ چې کوم د کیل کود په میدان کې د کرکټ لومبی سیریز د کرکټ چې کوم لومبی میچ و د انډیا خپل حریف سره هغې ته وګټه، بیا دلته یو د وطن ته د مغرب نه خلک راغلي وو، نیوزیلینډ یا داسې نور خلک راغلي وو، ویل موږ ته سیکیورټي چیلنجز دي. هغوی واپس د دې ځای نه لاړل، تاسو ته وښودله، نیوزیلینډ ته هم شکست ورکړ. زما د خبرې مقصد دا دی چې الحمدلله څنګه نور ادارې د سیاست نه ازادې دي، داسې کیل کودم د پاکستان کرکټ ټیم چې کومه دی دا هم د سیاسي اثر رسوخ نه آزاد دی. نو دا د ایماندار لیډر نشانه وي، دا د ایماندار لیډر نیت وي، او دا د ایماندار لیډر د خپل وطن نوم چې کومه دی دا په انټرنیشنل کمیونټي کې اوچتوي. ماشاءالله جی ډېرې ښکلې خبرې عادل لیمځی صاحب سره روانې دي. عادل لیمځی صاحب دلته متنازع مخکې مومن تحریک یو 25 دیهاتو هلته تانې جوړې شوې، دلته د شب قدر تانا کلچر چې کوم و هغه د PTI په ګورنمنټ کې ډېر زیات تبدیل شولو. تعلیم یافته SHOs راغله، انسپکټرز راغله، تعلیم یافته DSPs راغله. هغې تانا کلچر حوالې سره تاسو خبرو کوئ، د هغې باندې ستاسو کوم نظر دی؟ عمران بھائی چېرته چې مطلب تانا کلچر خبره ده، ظاهره خبره ده، لازم ملزوم دي سیاسي ورکر د پاره یا سیاسي پلیټ فارم د پاره تانا تحصیل مړي ژوندي دا چې کومه دی دا لازم ملزوم دي. تاسو ډیسپیوټډ ایریا خبره وکړه، متنازع دیهات، د دې نه مخکې مطلب که د دې یو برډن موږ په موجوده سیټ اپ باندې ورچو، نو دا خو مطلب هغه فیل نه دی چې زه بیان کړم. خو زه به دومره ووایم چې ډیسپیوټډ ایریا چې کومه ده مطلب سو ډسټرکټ مومن سره ده، مومن هم زموږ خپل خلک دی، خپل مطلب رشتہ دار هم دي، کورونه هم دي، عزیز ولی دي، دغه دي، بیکر ډسټرکټ 4 سره ده. دا ټول دغه حساب خو لکه د ګورنمنټ ریټ چې کومه دی قایمول یا د سټیټ
چې کوم تشریح کول دي نو هغه به په دغه یو څو خبرو باندې چې مطلب که موږ دا ووایو چې دلته تانې جوړې شوي دي یا تحصیلونه جوړ شوي دي نو د دغه خلکو دا کم خلک چې د دوی اکسس ښکاره شو نه به یو خبره چې ده کې قانوني طور کې په قانون طور کې خو په هغه صورت کې کېږي چې په یو علاقه کې یو سرکاري پلیټ فارم ته میلاویږي که هغه د تانې په صورت کې که هغه د کوټ په صورت کې که هغه داسې نور مطلب څومره چې زمونږ سیاسي د پاتیر دي دغه نو موږ به خپله خبره چې کومه دی اوچته وولې چې دا موجوده ما تاسو ته مخکې مې دا 21% ده په 21% دا د کاڼي دور نه دی یو سړي نن سبا دومره اکسس شته دی چې د ټوپک یا د دغه خبره ختمه ده نن خبره ده د کاغذ او د قلم د کتاب خبره ده که ته یو سړي سره جنگ کې ورشه تا فرست ایډ چې کومه دی دا ستا زه به درته ویم فرست ایډ ستا کومه دی دا تانه ده سیکنډ مطلب فیس چې ستا کومه دی هغه انویسټیګیشن دی د انویسټیګیشن نه فست ستا یو څیز دی دا به کوټ ته کې هغوی سبمیټ کوي کوټ کې چې کوم خلک ناست دی ستا فیصله کوي نو مطلب هغلته ججز دي هغه د پاکستان کریم خلک دی او هغه به دې خلکو ته انشاءالله العزیز ډېر زر او صفا او سسته انصاف ورکوي نو په دغه حوالې سره د ګورنمنټ چې کومې پالیسۍ دي هغه ایکسپټ کول پکار دي مطلب هغه ریفیوز کول نه دي پکار عادل صاحب دا راته ووایه چې راتلونکي وخت کې ستاسو د یوت چې څومره ملګري دي یا د شب قدر چې څومره خلک دی د نورو علاقو چې څومره ملګري دي د هغې دا خواهش دی چې عادل صاحب باقاعده د خپل د سیاست او د خپل د الیکشن او د یو ښه پلیټ فارم آغاز وکړي او د خلکو خدمت کوي نو هغه خدمت به نور هم زیات شي او نور به هم په هغې کې وساطت راشي د هغه ځوانانو ته تاسو خوش خبري ورکوئ چې آیا داسې به تاسو بیک باندې ولاړ یې که نه په فرنټ باندې عمران وایي داسې ده چې د هر څیز ابتدا چې کومه ده ګرانه وي ابتدا الحمدلله موږ ډېر په صحیح پرجوش انداز سره کړې وه د هر سیاسي ورکر یا د هر تعلیم یافته ځوان دا خوب یو د هغه دا سوچ چې زه مطلب کوم سټرګل کوم په میډیکل فیلډ کې یا په انجینیرینګ فیلډ کې یا لار فیلډ کې دغه حساب د سیاسي ورکرم دا یو خوب دا د هغه یو سوچ دا د هغه یو خواهش چې زه یو مقام ته ورسم پاتې شوه ستاسو د سوال خبره چې مطلب په بیک ډور به کوئ که په فرنټ لاین به کوئ ما تاسو ته مخکې ویل موږ سټارټ اخیستی په فرنټ لاین باندې باقي ضروري دا نه ده یو سیاسي ورکر دپاره چې هغه ایم این اے ایم پی اے ناظم کونسلر دا جوړ شي وجب په دې چې یو سیاسي ورکر څومره سټرګل کوي چې د هغه سټرګل پبلک ته هم ښکاري د هغه سټرګل لیډرشپ ته هم ښکاري او د هغه سټرګل خپلو خلکو ته هم ښکاري موږ یو سټرګل کوو خواهش به انشاءالله العزیز که چېرته پارټۍ اعتماد وکړو که چېرته مشرانو اعتماد وکړو او د هغوی په اعتماد باندې زه یا زما بل ملګری پوره نو انشاءالله باذن الله موږ به خپل لیډرشپ موږ به خپله پارټي موږ به خپل خلک انشاءالله هېڅکله نه مایوسه کړو د ډېرو ملګرو همدغه نیت دی چې تاسو په خپله راشئ او که څومره دلته شب قدر نه چا اوچت کړی دی یا دغه شوی دی نو په هغې کې د عادل لیمځی صاحب سټرګل او د هغې کردار موجود او هغوی د کافي حده پورې کوشش کړی چې یاره هغه کینډیډیټ د دې ځای نه کامیاب شي او د نورو علاقو په مثبت باندې دلته هغې ته ښه هوډ میلاو شوی دی د کارکنانو ځکه دا جذبات دي چې یاره عادل لیمځی صاحب په دې دغه کې راشي ایجوکیشن حوالې سره عادل صاحب تاسو خبره هم کړله د پرایمري لیول نه تاسو د یونیورسټي د کالج ماشاءالله دی پرایمري لیول ایجوکیشن دلته څنګه دی تاسو هغې ته په کم نظر ګورئ دغې حوالې سره راته خبره عمران بھائی پاکستان تحریک انصاف کړومبی ټرم تیر کړی دغه ایجوکیشن ایمرجنسي باندې که سیکنډ ټینور دی نو لکه نن تاسو ته ښکاره ده تاسو د ایجوکیشن ریشیو وګورئ په کې پی کې کې او په هولي سولي ټول پاکستان کې ټاټ کلچر چې کومه دی انشاءالله په ټوله صوبه کې ختم دی په کې پی کې کې دویم نمبر خبره دا ده سکالرشپ دی د دې نه پس اوس ایجوکیشن فری ایجوکیشن کارډ سیستم چې کومه دی هغه سی ایم صاحب محمود خان
په قیادت کې د شهرام خان ترکی په تعاون سره به ان شاء الله العزیز هر کور ته هر بچی ته ایمرجنسي سټوډنټ کارت به ملاویږي چې په هغې کې به دا ټول اخراجات دي د هغه د ایجوکیشن. دویم که تاسو کتلی شئ موږ چې کله سبق ویلی همدغه ټاټ کلچر و. د هغې نه علاوه پاکستان تحریک انصاف چې رالی پرون بل پرون د زمونږ د چیف ایگزیکټیو مطلب چیف منسټر صاحب چې د صوبې کوم دی هغه سره ایجوکیشن منسټر شهرام خان او سیکرټري ایجوکیشن یحیی خان په کوششونو باندې د هغوی چې کوم سټرګل و د صوبې دپاره نو د هغې اناګوریشن سرمني چې کومه ده په پېښور کې نمبر 1 2 سکولونو کې د هغې اناګوریشن سرمني مو شوه. ټاټ کلچر چې کومه دی دا سټوډنټانو ته ختم شي، چیر سیستم به راشي. د هغې نه علاوه که اپوزیشن یا نور ګوندونه دا آواز اوچتوي چې مطلب ټاټ لاړ ته مطلب ریلیکس یو سټوډنټ راواله هغه ته فیسیلیټیز میلاو شي. کله چې ستا سټوډنټ ته فیسیلیټیز میلاویږي، ستا بچی ته فیسیلیټیز میلاویږي د ګورنمنټ د طرفه، هغه ان قریب د دې صوبې، هغه ان قریب د دې وطن ډاکټر قدیر خان هم دی، د دې وطن چې کومه دی پرایم منسټر عمران خان هم دی، او هغه د دې وطن چې کومه دی د ښو واګو والا په ښو چوکو کې ناستېدو والا باشنده انشاءالله د دې وطن د دې لپاره د نظریې د سوچ او د فکر ترجماني پکار دی، هغه په دې ګورنمنټ کې شته. ماشاءالله جی. عادل علمزی صاحب چې څنګه خوږې خبرې دي او څنګه خوږ سړی دی، نو د دې نه بیا پاڅېدل او د دې خبرې دغه کول دا ډېر ګران کار وي او هغې نه بیا پاڅېدل چې یاره زه پروګرام ختم کړم. خبرې نورې هم ډېرې دي انشاءالله عادل صاحب سره به وختن په وختن د علاقې د مسایلو د علاقې د حالاتو حوالې سره خبرې کوو. عادل صاحب ډېره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ. ډېره مهرباني عمران بھائی. یو خبره پکې زه بله مې اډه کوم په اخر کې مخکې چې څومره ټینې ورس تېر شوي تاسو به کتلي هیلث کې لکه زمونږ تحصیل هیډ کوارټر هسپتال دی مخکې هم تاسو کتلی اوس هم تاسو کتی شو. بله دویم نمبر خوشخبري دا ده چې زمونږ مطلب چې کوم ملګري دي د هغوی په کوششونو باندې زمونږ د خپلو ملګرو کوششونو باندې مونږ داسې یو بل یار دوست ته DDO پاورز چې کومه دی هغه تحصیل هیډ کوارټر هسپتال ته میلاو شوی دی. دغې نه علاوه زمونږ د هیل په مد کې تقریبا دلته BHUs دي، هاسپټلز دي، هغه ټول فنکشنل شوي دي. نو زما د خبرې ټول مقصد دا دی چې کله انسان کوشش کوي که نه او نیت کوي نو الله تعالی د هغه ملګری کېږي. دلته چې زمونږ مطلب کم سیټ اپ شروع دی د پاکستان تحریک انصاف، په اخره کې به زه دا وګوایم چې ما تاسو ته مخکې په سټارټ کې د ګیس خبره وکړه، اوس تقریبا 450 کیلومیټر ګیس چې کومه دی هغه زمونږ ایمنی صاحب چې کومه دی منظور کړی دی، په هغې کې ما تاسو ته فیډر یادې کړي. د دې نه علاوه هغه ما تاسو ته دا خبره هم وکړه چې دا د عوامي خادمان دي لکه هفتې په ورځ باندې همدا چې کوم زمونږ مطلب ایمنی صاحب دا ټول ناست وي او د خپلو خلکو خدمت کوي، چا دپاره ټلیفون شو یا د چا دپاره لیټر هیډ شو، چا دپاره نور بینه، دغه ټول یو سیزونه دي. دا انشاءالله العزیز روان دي، هغه ورځ لرې نه ده انشاءالله په 2023 کې پاکستان تحریک انصاف سرخروي عمران خان به یو ځل بیا د دې وطن پرایم منسټر جوړېږي. سختې دي دا بېشکه مطلب ګرانۍ خبره تاسو وکړه، ګراني شته خو لکه ګراني راغلې څنګه ده یو سړي قرض اخیستی دی، هغه قرض یو په څلوره شوی دی، بیا مطلب په هغې کې دوی ریکوري نه ده کړې چې په کوم ټیم کې دوی ریکوري کوي یا سیز ورکوي اټومیټیکلي. لکه ته ټوله دنیا وګوره، په ټوله دنیا کې چې د پټرول نن کم ریټ دی هغه په پاکستان کې د نش برابر دی. موږ دا منو او د هغې زور موږ او تاسو ته ځکه دی چې مطلب دغه بینیفټس نشته دی او دغه بینیفټس نه ورکولو وجه څه ده، دا سابقه حکمرانان دي، دا سابقه هغه خلک دي چې جایدادونه به یې جوړول، ایون فیلډ کې به یې ځان ته مطلب فلیټونه اخیستل، بچي به یې لیږل، د چا به مطلب د فالودې والا په اکاونټ کې پیسې وي، د چا به د چوکیدار لکه دا په داسې سیزونه موږ په دې وطن کې سیخو چې ماشومان کم کارونه کوي، لکه دا ټول کارونه چې کومه دی هغه ماشومان چې څنګه په ماشومتوب کې یو کار کوي. زما هغه بدقسمته سیاسي ملګري کوم چې ما هغه سیاسي ګوندونه، هغه سیاسي جماعتونه، هغه خلکو دا کارونه کړي دي. لکه تاسو وګورئ د اوس د خان صاحب یو فرش یو سیز جاری کړی دی چې په سوشل میډیا باندې
یا مطلب په دې نور چې څومره زمونږ مطلب ویب سایټس دي فحاش دا بند کړي. دا د یو حکمران دپاره حکمران صرف نیت کوي. بله ورځ دلته په شب قدر کې د ګرانۍ خلاف یو دغه کېده، یو سټرایک کېده. په هغه سټرایک هغه ما د شپې به په سوشل میډیا باندې کاته، یو زمونږ ښه پیژانګلو سړی، ښه روغ سړی، امام صاحب مطلب امامت کوي، هغه ډېر په معذرت سره هغه یو خبره کوي، امام صاحب وایي چې ته د دې مخ ته وګوره او نه ګیره شته دی. دا دوا غلیظ الفاظ استعمال کړل. لکه زما تربیت په زما د وطن هغه سړی کوي چې هغه ته زما سترګې، موږ پښتانه چې کوم دي مسلمانان، موږ خپل امامانو ته ډېر غټ دغه ورکو. اوس که یو سړی د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په شان کې پر یو دغه میلاد مناوي، نو زما سیاسي ملګری دومره غصب او تعصب کې دی او بغض او کینه کې چې هغه په هغه پیرزونه شي چې مطلب ته دا ولې مناوي. لکه د یو سړی فیلینګز ته وګوره، یو سړی کوشش کوي. ضروري دا نه ده چې مطلب زه به دا کوم او هغه به کوم. ضروري د انسان کوشش ته کتل دي، محنت ته کتل پکار دي، د هغه احساسات او جذبات ته کتل. ته په چوک کې ولاړې، مایک دې خولې ته نیولی دی، په ځان پوه نه چې مطلب دا زه څه وایم. لکه دا اجازت نه اسلام چاته ورکوي او مطلب نه شریعت چاته ورکوي چې ته یو سړی د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم د هغه د یو کانفرنس نه ته په هغه باندې هغه الیګیشن لګې هغه خبرې اترې کې. الله تعالی دې رحم وکړي. دا وطن چې کومه دی دا زمونږ استاسو په شریکه وطن دی. دا وطن به انشاءالله العزیز، دا ملک به انشاءالله العزیز، دا خاوره، دا خطه دا به اوچتېږي څنګه چې دوی دا خبره کړې. خو صرف او صرف منګ او تاسو او نورو سیاسي ملګرو لدا پکار دي اکه ارجو ماته چې یو بل برداشت کو ټینه ور دی وګورئ چې څه کېږي. که مطلب خان صاحب سو آرډیننس را نه وړل یا مطلب داسې نور اکټیویټیز یې ونه کړل، داسې نور ریفارمز یې را نه وړل، قوم به بیا په خپله مطلب دستبرداره شي چې زه نه چې چېرته یو سړی لګی دی او محنت کوي او د دې قوم دپاره خبرې اوږدې کې عمران به دغه خو شنشیت پرېښی دی، څه ضرورت و دې ته دې قوم دپاره هغه خو داسې ژوند پرېښی دی چې کېدای شي بل سړی خو د ده په ځای وي نو هغه به ورته ویل چې زه پکې نه یم او زه خپل عیاشۍ نیولې نه کوم. خو هغه په درد دی. دا ګورګان چې څومره دي، دا برټش چې څومره دي، څومره چې عمران خان پیژني، څومره چې پرایم منسټر صاحب پیژني، دومره بل یو لیډر هغه وایي چې ما سبق دلته ویلی دی، بیا د هغې نه علاوه سوشل ورک کې زه پاتې شوی یم، سپورټس میدان کې پاتې شوی یم، ما نه خود وی نه پیژن. خو دا زموږ او ستاسو په شریکه باندې وطن دی. موږ به د یو سړي نیت ته ګورو، د یو سړي سوچ ته به ګورو، د هغه ترجمانۍ ته به ګورو. که د وطن ترجماني ټیک کولی شي موږ ټول به اوسئ انشاءالله العزیز. ما تاسو ته مخکې مې ویل په 2023 کې په ټول ملک کې به انشاءالله العزیز دی دا صادق امین چې چا ډیکلیر کړی دی، کورټس ډیکلیر کړی دی، دا به د وطن پرایم منسټر عمران انشاءالله. جی ډېره مننه. عادل صاحب ډېر خوږ سړی دی او دوی سره همدغه رنګ خبرې چې روانې ختمیږي نه او نه دغه کېږي. انشاءالله بیا به دې له راځو، بیا به دې اورو، ملګرو ته به ترې پوهه میلاویږي، موږ به ترې څه ناڅه زده کوو او د دې علاقې ډېر ښه خلک به د دې نه زده کړه وکړي د سیاست حوالې سره. زه د پروګرام ټایم زیاتېدو تاسو نه بخښنه غواړم. انشاءالله عادل صاحب سره بیا هم راځو. ډېره مننه عادل صاحب. ډېره مهرباني عمران بھائی ستاسو راتګ ډېره مهرباني. انشاءالله د دې نه بعد به هم د دې پروګرام له راځو، پروګرام به ګورو. زما چینل ایم عمران نیک آفیشل تاسو لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن دباو کړئ. دا رنګ پروګرامونه به راوړو. ډېره مننه. ښاد او آباد اوسئ. السلام علیکم.